السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو په پېښور سنټر جیل کې چې د عبدالواحد کومه انټرویو مخې ته راغلی وه چې هغه نن سبا په رګ وبی باندې مشهور شوی دی خو چې کوم سنجدت دی هغه دا ویلی دي چې زه به پېښور ته ځم او زه به رګ وبی سره ملاقات کوم د رګ وبی خپل نوم عبدالواحد دی. نو ملګرو که تاسو ځان د دې ټول معلومات نه پوره خبرول غواړئ نو که تاسو زموږ چینل کې نوی وئ نو زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کوئ او خوا کې ورسره د ټلی بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو یو 3 میاشتې مخکې د پېښور سنټرل جیل نه چې د عبدالواحد کومه تازه انټرویو مخې ته راغلی وه او هغه په انټرویو کې دا هم ویلي وو چې ما 4 مړي کړي دي او زه ځکه دې دوران کې په جیل کې یم او بیا د هغه دا هم ویلي چې زه نن سبا په رګ وبی مشهور یم ځکه چې زما د سنجدت سټایل ډېر خوښ دی او زه نن سبا د سنجدت سټایلونه هم کوم. ملګرو هغه ویلي چې کله په انډیا کې په هندوستان کې سنجدت کتلی ده چې دا ټول زما خم شکل دی او زما غوندې سټایلونه کوي. نو په دغه دوران کې د سنجدت هم تازه انټرویو مخې ته راغلی ده او سنجدت دا ویلي دي چې زه به پېښور ته ځم او زه به رګ وبی سره ملاقات هم کوم او چې په رګ وبی باندې څومره پیسې هم لګي نو زه به د رګ وبی ضمانت کوم او رګ وبی له به زه ویزه کوم او ځان سره هندوستان ته راولم او زه دا غواړم چې د عبدالواحد غوندې نر او غیرتمند کس زما پکار دی چې هغه راشي او په هندوستان کې فلمونه جوړ کړي. نو ملګرو سنجدت په ډېر زر پاکستان ته راځي او پېښور سنټر جیل ته به راځي او بیا به عبدالواحد چې دا د پېښور د باړې اوسیدونکی دی او هغه سره به ملاقات هم کوي ځکه کله نه هم چې د هغه د جیل هغه ویډیو اپلوډ شوې ده ډېره زیاته وایرل شوې ده په هغه وجه باندې دنیا خلک نن سبا عبدالواحد سره ډېره مینه هم کوي. خو دا خبره هندوستان ته هم ورسېده او د هندوستان چې څومره هم اداکاران دي هغو دې وخت دا تمه لري چې موږ ټول پاکستان ته ځو او موږ به عبدالواحد سره پېښور سنټر جیل کې ملاقات هم کوو او چې هر څومره خرڅه راځي نو دا به موږ د جیل نه راخلاص کوو. نو ملګرو تاسو په خپله سوچ کې چې یو نر غیرتمند پښتون چې د هغه انټرویو دومره زیاته مشهوره شوه چې اوس د دنیا خلک چې څومره هم اداکاران دي هغو ټول دا غواړي چې عبدالواحد غوندې ځوان زموږ پکار دی. نو ملګرو دا زما ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوې وي د دغه رنګې معلوماتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کوئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلی نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.